هغه کارونه هغه عمل هر هغه شیزونه چې د یو په خوراک سره د یو کارو په کولو سره د سړی روزه نه ماتيږي د خزه هم روزه نه ماتيږي. اول شی دا ده چې کوم کس په ویره سره خوراک وکي یا سکاک وکي د داسې کس روزه کله هم نه ماتيږي. خوراک په ویره سره یو وکي که 15 واره وکي که 10 واره وکي خو د دنه خوراک روزه ویروي خوراک کوي خود ته روزه یاد نه وي په ویره سره هغه خوراک کوي یا سکا کوي په داسې صورت کې د روزه نه ماتيږي. کچیرته روزدار سړی په ویره سره خوراک کوي یا سکا کوي د دنه روزه ویروي د بیا هم وبس کی نو ګوري با عام خلک دا وایي چې د ته روزه مور په ځړ کوه روزه مور په یاد کوه ولی دا د الله تعالی میلمه ده. نو په دې کې دوه صورتونه دي. یو صورت دا چې کوم کس د وبس کی په ویره سره دا به ګوري چې دا کس طاقتور ده او که کمزوري ده. کچیرته دا کس کمزوري وي په پوهیږي چې دا سړی بیګا پورې د ماخام پورې خپل روزه نشي تم کولای د بیمار ده یا کمزوري ده نو په داسې صورت کې بیا شریعت ته گنجائش ورته یې خیدا چې خیر د هغه د خوراکو کې اسکاک دی وکي هغه ته روزه مور په ځړه کوه. او کچیرته دا سړی طاقتور وي مضبوط وي د جسامت ولوي سړی ته دا یاره او خوف نه وي چې دا بیګا پورې هم روزه نشي رسولی بلکې طاقتور وي هیڅ پروا هم نه وي دی بیا هم خوراک کوي یا اسکاک کوي په ویره سره نو بیا لازمه ده پتا باندې چې هغه کس ته به روزه ور په ځړه کوي چې دا خو تا خو روزه ده ته خوراک ما کوه د تا روزه ده سکاک ما کوه. نو په دې کې دا فرق ده که سړی کمزوری وي هغه ته روزه مور په ځړه کوه او که سړی چیرته مضبوط وي طاقتور وي بیا به هغه ته روزه ور په ځړه کول دا ضروری دي. د روزې په حالت کې که چیرته یو کس داسې وي چې هغه په خوله کې بار بار لاړې جوړیږي نو که چیرته دا لاړې تیرې هم کې نو لاړې تیرولو سره هم د انسان روزه نه ماتيږي. کوم کسان چې د رمضان مبارک په میاشت کې پان استعمالوي نو هغه چیرته د پښمنۍ په حالت کې پان استعمال کی هغه نه بعد خوله صفا کی خوله وینځي غرغړه وکي او بیا هم که چیرته ورسته هغه د په خوله کې د پان سوروالی رنگ دا هم وي نو په صرف رنگ په وجه باندې د انسان په روزه باندې هیڅ فرق ناراضي رنگ دی وي د انسان روزه بالکل صحیح ده. که چیرته د یو کس په خوله کې لاړې هم وي او داسې وینه هم وي د چا خوله زخمی وي یا په خوله کې دانې وي نو په داسې صورت کې که چیرته وینه زیاته وي اما مسله مخکې راځي نو که چیرته وینه کمه وي او لاړې زیاتې وي او بیا د دغه وینې هغه خوند ذایقه د په حلق کې څوک محسوس نه کی نو دا روزه بالکل صحیح ده په دې باندې هیڅ پروا نه راځي د روزې په ماتولو باندې هیڅ اثر نه راځي روزه صحیح ده. د روزې په حالت کې کچا په ژبه سره یو شی وڅکو بیا د کس لاړې تو کړلې نو دا عمل مکروه ده مکروه عمل ده. مثلا ترکاری دی وڅکله سالن دی وڅکه یا د بل شی داسې وڅکه چې په هغه باندې مالګه شته او کنه دا عمل مکروه عمل ده. خو شریعت په یو ځای کې گنجائش ورکړی ده. بعضې خلک داسې وي چې هغه مثلا یوه ښځه ده د هغې خاوند سخت مزاجه انسان ده ډېر سخته هغه ښځه په دې پوهېږي که چېرته په سالن کې مالګه کمه وه یا مالګه زیاته وه د ما خاوند په دې باندې غوسه کوي نو بیا د ښځې دپاره گنجایش شریعت پرې ایښی ده چې په داسې حالت کې هغه که چېرته سالن باندې مالګه کمه وي زیاته وي دا څکلی شي نو دا عمل مکروه عمل نه ده. نو د عام سړي دپاره دا عمل مکروه ده په دې باندې روزه نه ماتېږي خو دا داسې کول مکروه عمل ده د روزې په ثواب باندې اثر راځي. خو که چېرته یو سخت مزاجه انسان وي همیشه د خپلې ښځې سره جګړې کوي د ښځې معمولي خبره باندې بس دومره ګرمایش واخلي چې هغه دې ته نه ګوري چې زه په کوم حال کې یم نو بیا ښځې دپاره دا گنجایش ده چې هغه سالن وڅکي یا بل شی وڅکي چې دا صحیح ده او که نه ده صحیح هغه نباتات وکړي نو په دغه یو صورت کې گنجایش ده او که نه په هر ځای کې داسې عمل دا مکروه عمل ده. ډېرې ښځې دا کار هم کوي چې هغه بغیر د هیڅ مجبورۍ نه بغیر د څه وجې نه خپل بچي ته یو شی په خوله کې پوست کړي او بچي ته یې ورکړي دا عمل مکروه عمل ده ځکه چې نن سبا وسایل هم شته هر قسمه سهولیات هم شته
او کچیرته داسې وي چې بالکل د ښځې مجبوري وي په هغه وخت کې داسې یو شی خپل بچي ته ورکوي چې د هغه د پستولو د ښځې سره هیڅ وسایل نه وي هیڅ سهولیات نه وي هیڅ طریقه نه وي ورسره بیا په هغه وخت کې کچیره ښځه د روزې په حالت کې وي بیا هغه شی په خوله کې خپل بچي دپاره پستولی شي دا مکروه عمل نه ده نو که چیرته عام حالت وي د ښځې مجبوري نه وي څه مسله نه وي څه تکلیف نه وي هر حالت کې هم ښځه داسې کوي نو دا عمل دا مکروه عمل